اوس موجوده دور کې تقریبا سبا یا بل سبا ایام عاشوره چې وته ویل کېږي. دا د صرف دې پر خبره کوم چې زموږ د قرآن مفاهیم بدل کړي شوي دي. ذکر نه چې جوړ کړي هغه تاسو ته پته ده، خو هغې ضرورت به خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم ساسو سہیل جمباز نن مساسو پر زبردست معلوماتی ویډیو راوړی دا. خدا ویډیو تر اخره پر سره وګورئ. اوس موجوده دور کې تقریبا سبا یا بل سبا ایام عاشوره چې وته ویل کېږي. دا د صرف دې پر خبره کوم چې زموږ د قرآن مفاهیم بدل کړي شوي دي. ذکر نه چې جوړ کړي هغه تاسو ته پته ده، خو هغې ضرورت به خبره کوم. دا موضوع هم ځکه ده چې دا اوس سبا یا بل سبا زموږ استاد مسلمانان په دې کې لګیا دي چې دا کم دلته ناست دي، دغه شانتې دا نور په ګیر چاپېر په کلي کې دي، دا ټول به دا ناست دي. صرف د دې وجې نه چې د علماو منګړتې کیسې او روایات به اورېدلي او ورور مې په ځان باندې به ناره تېروي، خو په دې نه پوهېږي چې د دې شي اسلام کې څه حقیقت شته. ایام عاشوره د دې متعلق که تا چېرې روایات وکتل، ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه چې حق خبره یوه وي. الله یو دی که نه دی؟ دا حق ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خیرنی نبی دی که نه دی؟ حق خبره ده. حق خبره یوه وي، هغې کې قسمونه نه وي، هغې کې اختلافات نه وي. اوس ایام عاشوره باندې که تا روایات وکتل ته به حیران پاتې شي چې دا څه شی دي او دا زموږ مسلمانان کوي څه شی. ایام عاشوره چې د کوم محرم کې د اخرنۍ نهم او لسم تاریخ دی، دې ته ایام عاشوره ویلی کېږي او ډېر فضایل یې ورکړي دي. داسې فضیلت دی او که دې کې د شربت وکړو په چا دې وڅښلو یا د ښه روټۍ وکړه په چا دې وخوړله، نو ستا به روغ کال رزق چې کومه دی فراخه وي. دا بالکل دین سره تعلق نه ساتي، دا اسلام سره تعلق نه ساتي، بلکې دا زموږ منګړتو او روایاتو سره تعلق ساتي. صحیح د مولا صاحب ته دا خبره کوي چې روایاتو نه ثابت دي، روایات هم د سره منم، خو چې روایات خو د یوه خبره وکړي نو به منمه که نه. ستا خپل روایت سل قسمه خبره کوي. زه اوس تاسو ته صرف هغه اقوال ذکر کوم، تقریبا په دې باندې 13 اقوال، 13 خو صرف ما را جمع کړي، کېدای شي چې نور تحقیق مې پې کړی وی چې دې باندې به ما څومره را جمع کوی. اولنی کول دا دی چې وایي چې دې ورځې باندې انبیاو ته فضیلت ورکړی شوی دی. د دې وجې نه دا ایام عاشور چې کوم دي ډېر د فضیلت ورځې دي او روجې ساتل پکار دي. دویم کول دی وایي چې الله تعالی چې کوم دی آدم علیه السلام دی خو ته آدم علیه السلام جوړ کړی، نور حقیقت څه دی هغه ځان له خبره ده. دی وایي چې آدم علیه السلام چې کومه ګناه کړې وه د هغې توبه یې چې وویستله، په دې ورځ الله تعالی د ده توبه قبوله کړې وه، نو دې ته ایام عاشور وایي. دا ډېر د فضیلت ورځ ده. دریم کول چې وایي دی وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته واچولو نو هغه ته اور نه نجات په دې ورځ میلاو شوی دی، ایام عاشور یادوي. دا د دې دریم کول دی. څلورم کول دی وایي چې کله نوح علیه السلام په دور کې چې د دنیا غرق کېده نو چې د هغه کومه کشتي وه هغه په دې ورځ باندې د غر په څوکه باندې ولاړه وه. دا د دې څلورم کول دی. پنځم کول دی د دې روایاتو کې دی چې یوسف علیه السلام په دې ورځ د جیل نه چې کوم دی رها شوی او آزاد شوی. دا د دې پنځم کول دی. شپږم کول دی چې ایوب علیه السلام نعوذ بالله د هغې کیسې خو که تاسو واورئ چې داسې بیمار و داسې چې ته وګورئ چې کوم نسبتونه یې په هغې واقع کړي توبې به وباسي. په بهرحال موضوع زموږ هغه نه ده. پنځم کول شپږم کول دا دی چې وایي ایوب علیه السلام ته د بیمارۍ نه نجات میلاو شوی و. بیا دی نهم کول ذکر کوي چې موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه تلو نو په هغې ورځې باندې د فرعون د قافلې د قبضې نه چې کوم د نجات میلاو شوی موسی علیه السلام ته، نو دا ورځ چې کومه ده په دې وجه باندې د فضیلت میاشت ده. اوس بل کول ذکر کوي چې په دې باندې امام حسین رضی الله عنه شهید کړی شوی و. دا د دې لسم کول دی. په دې امام باندې هم راځم چې د امام کې دي ګوره زموږ د علما ټول عمر دا وایي که نه ته د انګریزانو نه متاثر یې، ته د یهودو نه متاثر یې. بېدینه مولا چې کله تا ته د حسین نوم راشي ته د حسین رضی الله عنه په ځای باندې ورته ولې وایې چې امام حسین؟ ته د شیعو نه نه یې متاثره، ته د یهودو نصاراو نه نه یې متاثره. امام حسین ته په څه وجه امام ویلی کېږي؟ دا اصطلاح د چا ده؟ او ته چې کله منبر ته وخېږي یا چا سره دې ډیبیټ وي په انټرویو کې نو ته ورته وایې چې امام حسین. ته خپل تاثرات ته نه ګورې چې ته ترې متاثره یې. بهرحال زموږ موضوع دا نه ده، خو دا هم زموږ د مودیانو یوه ګمراهي ده چې دوی ورته وایي چې امام حسین. ولې ورته رضي الله نه وایي؟ څه وجه ده؟
افسوس زموږ په مسلمانانو باندې. نو دا لسم کولو، یو لسم کول کې دی وایي چې یونس علیه السلام چې کله قوم نه لاړلو او کله سمندر ته ټوپ کړلو، دا عمر واقعي چې څنګه دغه حقیقت موږ ته معلوم دی، خو هغه زموږ موضوع نه ده. چې یونس علیه السلام کله سمندر ته ټوپ کړو نو مې خپل خېټې کې چې کوم دی دغه کړو، نو هغه د مې خېټې نه چې پیغمبر یونس علیه السلام ته کله نجات ملاو شو، نو دا ایام اشهر دي، نو دې ته په دې وجه فضیلت ملاو دا د دې هغه خبرې دي چې دی صرف یوم ایام اشهر ته راوستي دي. اوس بل ځای کې وایي چې د عیسی علیه السلام بر اسمانونو ته ختل، دا چې زما حقیقت لري دا ځان له فلسفه ده. خو دې پکې وایي چې عیسی علیه السلام په دې ورځو کې اسمان ته ختل او ځکه دې ته فضیلت حاصل ده. دا د دې اقوال دي د یوې خبرې متعلق ښه واورئ صرف. بل ځای کې وایي چې عیسی علیه السلام په پیدایش باندې چې کومه ده دا ورځ پیدایش شوی دا ورځ ځکه فضیلت والا ده. او دغه شانتې نور هم بشمار دغه دي روایات دي، خو چې دا اصل فلسفه د کوم ځای نه شروع ده اوس په دې خبره وکړو چې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو ستي دا خو مې د اقوال روایاتو ښودل چې دا زمونږ او ستاسو هغه اکابرینو مشایخو زمونږ غټو غټو علماو دا شیزونه را جمع کړي دي، دا خو مې د هغې اقوال ته ذکر کوو. زمونږ مسلمانان چې په کوم منهج روان دي هغې ته ګوره. دا روژه اوس ولې ساتل کېږي؟ اصل د دې اصل زم د تخمه چې دا کم ځای نه شروع ده، څه وجې نه شروع ده، دا د چا د څو ورځو په دې ورځې باندې چا څه کول، د هغې خبره هم زه وروسته کوم. اصل فلسفه چې زموږ مسلمانانو کې شروع ده د دې وجې نه شروع ده چې موسی علیه السلام ته د فرعون د قابلې نه چې کوم دی په دې ورځې باندې نجات ملاو شوی و، نو د دې وجې نه چې کوم دی دا ډېره د فضیلت غوره میاشت ده. یو روایت کې راځي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغلو نو چې هغه کله دا خلک وکتل د یهودي وکتل، نو دې یهودیانو به دا روژې باندې مواظبت کولو، همیشواله به پې کولو، خامخا به نیوله. پیغمبر علیه السلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو څه وجه ده تاسو ولې نیسئ؟ دا روایات دي، دا د قرآن سره تعلق نه ساتي. چې قرآن سره تعلق ساتلی دی کې به 200 خبرې نه وي، د قرآن یوه خبرې لا تبدیل لکلمات الله. نو تپوس یې وکړل او دا روایت د چا نه دی؟ دا روایت هم واوره چې دا روایت د عبدالله ابن عباس نه دی، او د عبدالله ابن عباس په دې وخت کې 3 کاله عمر دی چې دا روایت دی کوي، 3 کاله عمر دی او دا روایت دی. په دې روایت باندې زما استاد مولا خلکو ته وایي چې روژه نیسه ډېره د فضیلت میاشت ده. مونږ د روژې منکر نه یو، مونږ د فضیلتونو منکر نه یو، خو چې دا تکم بې ځایه ځای کې شی خاص کې او فضیلتونه ورکوي د دې د خاص منکر یو. نو عبدالله ابن عباس په دې ټایم کې د 3 کالو او هغه نه روایت دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته راغللو د مدینې ته تپوس یې وکړو چې دا خلک دا روژه ولې نیسي؟ نو یهودو ورته وویلی چې دا به د دې وجې نیوله چې موسی علیه السلام ته فرعون نه چې کوم د نجات ملاو شوی و نو د هغې د وجې نه یې نیسي. نو چې پیغمبر اسلام وویلی چې یاره چې موسی علیه السلام د وجې نه تاسو نیسئ نو زه بیا را روان کال ته 2 نیسم، په هغه کال یوه ونیو په را روان کال ته به 2 نیسم. دا د دې روایات دي. محمد مصطفی ته پته نه وه او دا یهودو ته پته وه، خو بس دا خو جوړې کیسې دي، دې ته نه ګوري چې اوس د دې به څه جواب کوو، دې به څه جواب کوو، بس لیکلي دي چې کلم چا سره دی. نو د دې نه زموږ مودیانو دا شی روان کړی دی. اوس بل روایت دی دا قریشو به ډېره پخوا نه دا روژه نیوله، هغوی به هم روژه نیوله لکه څرنګه چې زموږ ستاسو په معاشرې کې یو کار روان وي مونږ هم تایم کوو. دغه شانتې پیغمبر علیه السلام ته نبوت نه و میلاو شوی، خو هغه به هم دا د قریشو د وجې نه دا روژه نیوله. هغه ټایم کې چې کوم ټایم کې دته نبوت نه و میلاو شوی. دا د دې روایت دی، دا نه چې ځان نه یې وایم، دا مې هغه روایت ته ویلې چې کومونه دي شروعات کړی زموږ مودیانو، زموږ مفتیانو، زموږ قاریانو او تاسو باندې او زموږ باندې نشي. او روایت د چا نه دی؟ عبدالله ابن عباس نه چې هغه د 3 کالو ماشوم دی په هغه ټایم کې. مګر افسوس زموږ او تاسو مسلمانانو باندې غور فکر نشته، بس چې مولا څه وویلې ورپسې روان یو. اوس د دې تاریخي چې کله ته د دې ورځې بنیاد وګورې چې دا څه شی وه، یهودیانو به په دې ورځې باندې عید مناولو. دا د یهودو د اختر ورځ وه چې دا موږ د اختر وایو، خوشحالۍ به پې کولې، خوراکونه به یې په کول. او زموږ مودیانو تاو راتاو کړه، روایتو تاو راتاو کړله، هغه حدیثونو چې کوم پیغمبر پسې منسوب کړي شوي دي تاو راتاو یې کړه، په تاو په ما یې فرض کړه. نن یې هر مسلمان ساتي او غور فکر سره ساتي، سوچ ورته کوي چې داسې نه رانه وروسته مخ ته لاړ شي او کله جایزه ده کله نه ده جایزه. مونږ ته وټساپ کې میسیجونه راځي بقاعده، و مولوي صاحب دا ورځ رانه قضا نه شي او دا به کله وي او کمې ورځې باندې ونیسو.
افسوس ته مسلمانانو د یو شی حقیقت چې تاسو ته نه معلومه تاسو څنګه لګیا ہے د مولیانو په خبرو مزه قرآن ته کینې په والله چې د ګمراه کړي هم دي خلکو یې دیتا هر یو تنظیم ته یو ګول دایره جوړه دغه ته ویلي چې دینه بلوزي که تحقیق کې د دې په منځ کې به کې که مسله بیانې د دې په منځ کې به کې که مطالعه کې د دې په منځ کې به کې دینه بار بنوزي باقاعده تاسو به اورېدلي د مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله د خولې نه هم چې په مدارسو کې کله تا سره د غیر مسلک والا کتاب وګوري بعضې کتابونه تا په اخراج هم کوي د مدرسې نه دي پې وباسي او دا حقیقت خبره چې ما په مدرسې کې به کله نه کله د مودودي کتاب تفسیر به ما د دې وجې نه راغوستو چې زه اوس دې کې حق وګورم ولې حق د الله په کتاب کې دي خو ما چې د خلک ورپسې ګډې وډې وایي ورېږه ده څه ویلي دي و چې ما سره به طالبانو وکتلو چې هغوی به کمې ګډې وډې ویلې ما پسې چا خو به چې که ملګری به یې مخامخ به یې راته ووایي چې کم یارېده یا چې کم دی حیا به یې کول هغوی به په شیشه لګیا وو دا زموږ او ستاسو د مودیانو حال ده نو دا د یهودو د اختر ورځه نن ما او تا باندې روجي نیسي شاګانو ځان ته په چی شي ښکلې کړی چې په دې ورځې باندې حسین رضی الله عنه چې کوم دی شهید کړی شوی دی مو زموږ والا په چی شي ښکلې کړی چې فرعون نه چې کوم دی موسی علیه الصلاة والسلام ته نجات میلاو شوی او روایت څوک کوي عبدالله ابن عباس څومره عمر کې کوي په 3 کالو کې دا د سوچ خبرې دي خو مليان خو تاسو ته ویلي دي چې کنه افلا يتدبرون قرآن باندې بر آیت چې کله وی لاس پې کېږدي چې کله په خولې هم داسې بیان کې وایي په هغې کې خو یې درته ووایي خو داسې طریقې سره یې درته ووایي چې تاسو ته وایي چې تاسو به پې سوچ نه کوئ زمونږ مشایخ څه دي زمونږ کابر چې دا کوم څه ویلي دي هغه به پې سوچ کوي نن زمونږ دا حل دی چې د الله د کلام نه خبره یو نن زمونږ دا حل دی چې کوم شی د دین جز شمارو د هغې دین سره تعلق نشته په والله چې بعضې داسې مسایل دي کوم کړل قسم دی چې تاسو به مو وژنئ او ټول عمر مو کړي او اسلام سره تعلق نشته دا شی خو به قرآن کې نشته که نه بیا دا شی قرآن کې نشته خدای دې غر که دین په قرآن کې دی چې نشته دی خو نشته اسلام کې که نه مگر افسوس زموږ او ستاسو مسلمانانو باندې چې دین صرف بیانو کردار کې نه راولو اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں قسم خدا کی تمہیں ایسے شخصیات کا ذکر ملے گا کہ انہوں نے تاریخ کو روشن کیا ہے آپ تاریخ اٹھاؤ تاریخ میں ایک مجاہد انسان کی ذکر آتی ہے اس کا نام ہے محمد بن قاسم محمد بن قاسم ہمارے علماء تو اس کو یاد کرتے ہیں اس کے واقعات سناتے ہیں اس کے قصے سناتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اپنے آپ میں کردار میں نہیں لاتے اب محمد ابن قاسم وہ آدمی تھا جس کو ایک بچی نے فریاد کیا کہ اے محمد بن قاسم اے فلاں امیر المؤمنین میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے میرے خاندان کی ساتھ اس طرح ہوا ہے تم کیوں خاموش ہو تو اس نے تلوار اٹھائی اس نے جرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو کہا کہ اس عورت کی آپ لوگ پوچھو اس کے بارے میں آپ جہاد کرو کہ اس کے ساتھ ظلم کیوں ہوا ہے تو محمد بن قاسم جب اٹھا تو کراچی سے لے کر ملتان تک کی جتنی بھی جگہ تھے اس کو فتح کر لیا ایک عورت کی وجہ سے ایک بچی کی فریاد کی وجہ سے لیکن آج عالم بیٹھ کر مسجد میں تو چیخی بہت مارتا ہے روایات بہت سناتا ہے واقعات بہت سناتا ہے لیکن اس کو اپنے کردار میں نہیں لاتا بس اس کو صرف واقعات کے لیے مقرر کیا ہے بس اس کو صرف کتاب میں قید کر دیا ہے اس کو اپنے کردار میں نہیں لاتا اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتا اس کو اپنے گفتار میں نہیں لاتا اب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح اس کے صحابہ کے تعریفات کرو میں اس کے تعریفات کا منکر نہیں لیکن ہاں میں اس کا ضرور منکر ہوں کہ تم تعریفات تو کرتے ہو لیکن اس کو گرفتار کو اپناتے نہیں ہو اس کے کردار کو نہیں اپناتے افسوس ہمارے علماء پر کہ ہمارے عوام کو اتنے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے زمونږ او ستاسو علما مونږ داسې تیارو کې ساتلي چې د خلکو خبرې خو مونږ ته کوي خو نه په والله که خپل کردار کې راولي نه په ستاسو کردار ته راولي صرف د خوند دپاره صرف د جذبې دپاره بهرحال نو ما خبره کوله چې زمونږ علما او زمونږ چې دا کم سټیجونو باندې ښکلي ښکلي اوازونه دي دا به لګیا وي تعریفونه به کوي او دا خلک د تعریفونو قابل دي پیغمبران دا د تعریفونو قابل دي ورفعنا لك ذکر قرآن ویلی دي اولئک هم المفلحون قرآن ویلی دي اولئک هم الراشدون قرآن ویلی دي اولئک هم الفائزون قرآن ویلی دي خو مگر دا یې نه دي ویلي چې د دې دپاره تعریف کوه چې صرف سټیج
صرف جلسه په خپل کا بلکې د دې لپاره تعریف کوي چې کردار کې راولي، گفتار کې راولي، عمل کې راولي، زندګۍ کې راولي، کور کې راولي، معاشره کې راولي، په خپل ملک کې راولي. مګر افسوس صرف د کتاب او د سټیج او د یو مقرر زینو پورې چې کوم د خلکو مقرر کړي. مولا سړی به یو غنټه بیانو کې په مسلې باندې چې دې سټیج نه کوشش کسم پاله چې دغه خلاف کوي. وختي مرګره راغله ویل چې پلان کې ویل چې پلان کې پسې مونږ نه کی پلان کې ویل پلان کې پسې مونږ نه کیږي. ما ته خو د منځونو خبرې کې چې قران چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تاسو په یو قران باندې راغون شئ او فرقې کې ما باندې کیږي. بس چې الله تعالی وی چې تاسو مکه کې د مشرکین نه چې څوک فرقې جوړي. مال کدی آیات ته دیو کته ته چا پسې کې او الله کې چا پسې کیږي او دی لا یو برکې نه ختی چې ته د پسې مونږ نه کی د پسې خدای دې غر کې يهود نصارا حکم زه ته ورسولې او ته اوسه پرې دې کې ناشته چې چا پسې کیږي چا پسې نه کیږي. د منځونو په حساب پسو چې چا پسې کیږي چا پسې نه کیږي، د پاټیانو والا پسې خو بالکل نه کیږي. ځکه چې قران ښکارې ویلي چې ما جوړوي او ته جوړه ته فخر سره چې ز پلان کې فرقې سره تعلق ساتم، ز پلان کې تنظیم سره تعلق ساتم. ظالمه د قران آیاتونو تاسو ته نخکاری، اے عوام تاسو ته د قران آیاتونو نخکاری. بهرحال خبره مې کوله دا یا مې شور په باره کې چې د دې دین اسلام کې هیڅ قسم ثبوت نشته او چې کوم شی رښتیا وي نو د هغې څه شی وي هغه خبره یې ووي. زمون په روایاتو کې دوه داسې واقعې دي، یوه د کربلا واقعه، یوه د معراج واقعه او یوه دغه شانتې چې دا کوم نور هم داسې دي. دې کې چې څومره روایات دي، څومره مذهبونه دي، څومره اقوال دي چې سوچ به دې ورته ویسي. او بیا هم زموږ علما وایي رښتیا دي. نو چې رښتیا دي یوه خبره خو یې که که نه ولې در کې 200 اقوال دي، ولې در کې 200 روایات. مګر افسوس په هغه خلکو باندې چې کوم خلکو غلطیانې کړي دي، زمونږ او ستاسو نظریې جوړې کړي چې مجتهد نه کله غلطي وشي نو هغه ته پلس نیکۍ ملاوي. او زه دې تاریان پاتې یم چې دین پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوړی. دا خو دې کې خو شک نشته که نه، قرآن پیغمبر علیه السلام راوړی که نه. ښه چې قرآن پیغمبر علیه السلام راوړی، پیغمبر ته خو دا پته نه وه چې مخکې به خلک راځي هغه به مجتهدین هغه به دین استنباط کوي. دا پته خو هغه ته نه وه که نه، علمي غیب خو هغه سره نه و که نه. ښه نو بیا د پیغمبر نه بعد چې وحي هغه ته کېږي، هر څه هغه ته کېږي، دا خلکو ته څه پته ولګېده چې د مجتهد په غلطۍ باندې لس نیکۍ ملاوي. د سوچ خبرې دي او مونږ باندې سترګې پټې کړي، سوچ چېرته کوو، غفلت کې پراته یو. بهرحال موضوع زمونږ دا نه وه، خو صرف دې د وجې نه مې چې دا اوس را روان دی او دا خلک به دا ټول ورته تیارانې کړي، خو دین اسلام سره د دې شي تعلق نشته.